أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا أو تاسو مورکوي السفهاء کم اکلتا اموالکم مالنا خپل التي ها مالنا جعل الله لكم چې الله تعالی ګرځول دې ستاسو دپاره قیاما سبب د گزران ورزقوهم او تاسو روزي ورکې دیتا فیها پدې مالونو کې وکسوهم او تاسو جامې ورکې دیتا وقولوا لهم او وای تاسو دیتا قولا معروفا وینا مناسبه. مخکې آیتونو کې ترغیب چې یتیمانانو ته خپل حق ورکې او د هغوی حق مه خرابوئ او مه یې بدلوئ او مه یې هړپ کوئ. د دې آیتونو نه دا خبره معلومېده چې یتیم ته بس خپل مال ورکړه، که دی ارنګه دی، که دی پوهېږي او که نه پوهېږي، که سمجدار دی او که کم عقل دی، خو بس د هغه مال دی هغه ته حواله که. نو دې آیت مبارکه کې ردی خبرې ذکر کړي چې نه، د یتیم ایسه محفوظه که، او کله چې یتیم سمجدار شي، عقل یې پوخ شي او د مال په قدر و قیمت باندې پوهېږي، نو بیا ورته حواله که. او چې کله هغه ناسمج دی، ناپوهه دی، کم عقل دی، د مال په قدر و قیمت نه پوهېږي، نو دغه وخت کې ورته مه حواله کوه. مقصود د آیتونو نه دا دی چې د یتیم حصه به خوریم نه، خرابی بیم نه، هړپکی بیم نه او ضایعکی بیم نه. د یتیم ته ګوره چې یتیم کله سمجدار شو، پوه شو، عقل یې پوخ شو، په خپله فایده او نقصان باندې پوهېږي، د مال په لګولو باندې پوهېږي چې مال کم ځای کې لګول پکار دي او کم ځای کې نه دي لګول پکارو، او کم ځای کې به څومره لګئ. چې کله په دې خبره باندې پوه شو، بیا ورته خپل مال حواله که. او چې لا ناپوهه دی، نو بیا په پیار سره، محبت سره او په مینې سره هغه پوهه کوه چې بچي مال ستا دی، ما سره صرف به طور حفاظت دی. چې کله ته پوه شي، سمجدار شي، په خپلو خپو باندې ودرېږي، په خپله فایده او نقصان باندې پوهېږي، نو ستا مال دی تا ته بیا حواله کومه. او فی الحال چې کله دی ناسمج دی، ناپوهه دی، نو د هغه چې کوم ضروریات دي هغه ترېنه پوره کوئ. ضروریاتو کې د انسان خوراک څښاک دی، رزق دی، انسان 2 ټیمه او 3 ټیمه خوراک کی، هغه خوراک د دغه مال نه دله ورکوه. دا هم نه چې هغه ته د خوراک هم نه ورکوې او بس مال وله سره محفوظ کړي، نو مړ به شي، کمزوري به شي. نو د رزق بندوبست وله کوه، د موسم مطابق جامې وله ورکوه، که بیمار شي نو علاج معالجه وله کوه. دغه چې څومره ضروریات دي، دغه ضروریات د دغه مال نه دیله پوره کوه، لیکن ټول مال ورته مه حواله کوه. او د ضروریاتو پوره کولو دپاره دا خبره ضروري ده چې دا مال په صحیح ځای کې ته انویسټ که، وی لګوه. ځکه چې دا مال ډېر زیات دی خو پروت دی او سر په سر باندې دی، او د دې نه روزانه پیسې لګي نو خلاص بشي، ختم بشي. نو داسې ځای کې یې ولګوه چې هغې آمدن هغې ته راځي، چې د هغه ضروریات دې نه پوره کېږي او اصل سرمایه محفوظ وي، چې هغه کم هم نشي او ختم هم نشي. ولا تؤتوا السفهاء، تاسو مه ورکوئ. دا خطاب اولیاء ته دی، سرپرستانو ته دی، چې د چا په نګرانۍ کې دا یتیمانان ماشومان دي، نو هغه یا تره دی یا پلار دی او یا ماما دی او یا بل څوک دی، او که نورې څوک هم ني، چې د یتیم هېڅ څوک هم ني، سرپرست او نګران یې ني، نو بیا د زمانې قاضي او بادشاه دا د یتیم سرپرست او نگران دی. نو بیا حاکمانو ته، سرپرستانو ته، ذمہدار خلکو ته دا حکم دی چې تاسو مه ورکوئ. السفهاء، سفهاء جمع د سفیه ده. سفیه هغه انسان ته وي چې د عقل کمزوري وي، عقل یې پخته نه وي، مضبوط نه وي، رای کمزورې رای ورکي، دا کم عقل دی. کم عقلو ته
ذکر د یتیمانانو شروع دی خو لیکن آیت عام دی که یتیمانان وي که ستا خپل ماشومان دي که ستا خپل نابالغ اولاد دی نو هغې له هم ته مال مه ورکوه ټولو بلکې امام ابن جریر طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې دلته د سلفو ګڼ اقوال را نقل کړي دي چې په الصفحا کې یتیمانان ماشومان هم داخل دي ستا خپل ماشومان هم داخل دي او په دې کې زنان هم داخلي دي که ستا خپل مال دی نو خپلې بیبي ته خپلو ماشومانو ته ټول مال مه ورکوه او ډیر معلوم مه ورکوه ځکه دا کم عقل دي بلکې امام ابن جریر طبري رحمه الله لیکلی دي چې زنانه چې دا النساء اسفه وی دا زنانه چې دا د ماشومان نه زیاتې کم عقلې دي نو چې ماشومانو له به ټول مال نه ورکوې نو زنانو ته هم ټول مال مه ورکوه نو مقصود آیت نه دا دی چې که ستا خپله بیبي ده او ستا خپل ماشومان دي هغې له جیب خرچ ورکوه خو د حد نه سوا مه ورکوه د ډېر مال مه عادت کوه ځکه چې هغې به مال الوزي به او کله چې یوه پېره په ډېر مال لګولو باندې عادت شي او بیا ستا نه مطالبه کې ورته نه ورکوې نو د خپل عادت پوره کولو دپاره به دا مال خامخا د چا نه بیا حاصلي به که هغه په هره طریقې سره وي د بل چا نه به سوال کي د بل چا نه په زوره باندې علي او یا په بلې طریقې سره ناجایزه طریقې سره به حاصلي نو د هغه مستقبل به خراب شي مخدوش به شي دا خرابې د دې وجې نه راشي دا معاشره چې خرابه شوې ده او نن خلک د خپل اولاد نه سر ټکي او خفګان کې دي او څوک د ما بیبي تابعدار نه ده عیاشره دا یو بنیادي وجه دا هم ده چې شروع کې مونږ په مینه او محبت کې هغې له ډېر مال ورکو ډېرې پیسو باندې عادت کو او هغه پیسې هغې لګي عادت یې جوړ شي بیا هغه عمر پیسې غواړي ته له نه ورکې هغه بیا داسې طریقې اختیاري چې ما ته دومره پیسې میلو شي عیاشي د دې وجې نه شروع شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اے سړو الله تعالی تاسو قوام ګرځولی قوام معنا نگرانی کوونکی الله تعالی ته منتظم او مدبر ګرځولی پلار څه ته وي د کور سربراه څه ته وي هغه په هره خبره باندې نظر ساتي په خپلو ماشومانو باندې په خپلو زنانو باندې په خپله بیبي باندې به نظر ساتي چې دې له دا ځکه مې پیسې ورکوم سارو دا پیسې دي کوم ځای کې لګي په کومه طریقې سره لګي بل دا چې تا ته خپل زوی هم معلوم دی هغه ته روزانه هغه 50 روپۍ ورکې او هغه سره پیسې په جیب کله 500 وي کله 1000 وي کم از کم ته تپوس کو بچی دا پیسې رقم ځای نه رالی ستا بیبي دا پیسې ولا ته ورکې جامې ولا ته راوړې او هغه رنګارنګ جامې روزانه چې دا رقم ځای نه تله دا جامې راځي په دې خبره نگرانی ساتل پکار دي که چېرې هغه وي چې دا پلانکي او دا پلانکي د پلانکي تاسو سویمه ده سویمه رشته ده پلار هم دې ته وي چې هغه قوام دی نگران دی او باقاعده د خپلو بچو په جامو نظر ساتي په جیب به نظر ساتي د هغه په اټک بیټک باندې به نظر ساتي دی چا سره کینی چا سره پاسي چا سره ګرځي که کالج ته ځي کم ګاډي کې ځي او چا سره ځي کم ملګرو سره ځي او کم ملګرو سره راځي که بیبي ده نو غم حاده چا سره دي دې کور ته څوک ځي څوک راځي کم از کم په دې ټولو خبرو نظر ساتل پکار دی انسان چې کله دا نگرانی کی که نه نو پریشانۍ به نه جوړېږي او که نه به دې سارو وته او بس الله مالک دی نه الله خود مالک دی او ظالمتی خو مالک ګرځولې کور کې که نه چې تعالی الله تعالی دونه عقل درکړی دونه سمج او بصیرت درکړی او دې مطلب دا چې ته به هم کم از کم نگرانی به کې نو بیا ګوره چې الله تعالی ستا حفاظت کي او که نه کي ډېرې خبرې زمونږ د کم فهمۍ د وجې نه او زمونږ د غفلت د وجې نه پیدا کېږي چې مونږ غفلت نه کارلو مونږ خپله ذمهداري نه پوره کړو ځکه مسایل پیدا کېږي نو ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ تاسو کمکلو ته که هغه زنانه دي خپلې او که هغه ستا ماشومان دي او که هغه تا سره یتیمانان دي اموالکم مالونه خپلو اموالکم یې ووایي د هغې مال هغې ته مه ورکوئ ټولو ته مه ورکوئ او اکثر حصه ته هم مه ورکوئ بلکې دومره ورته ورکوئ چې د هغه ضروریات پې پوره کېږي التي جعل الله لكم اموال جمع د مال ده
مال ته مال ولی وي ما یمیل الیه القلب مال هغه څیز ته وي چې د انسان زړه ورته مایله کیږي نو دې مال ته د انسان زړه مایله شي انسان غواړي چې دا د ما لاس ته راشي او د ما جیب ته راشي په دې مال باندې لیونیم خوشحالیږي سمجدار او پوهه خلک خو پوهه دي لیونیم په پیسو باندې پوهیږي دا بهلول چې ونو ډېر بزرګ انسانو مجذوب او سمجدارو خو ځان یې په خپله لیونی کړو دنیا په خبرو سره کار نو خلکو به ورته لیونی وي نو بهلول سره په لاس کې 15 دینار و دا دینار د زیړو وي او دا ډېر ښکلې پړکېږي لکه د سوني په شانتې وي نو ځان ته یو سمجدار انسان چې هوښیار و هغه چې وکتل چې بهلول سره په لاس کې 15 دینار دي هغه وایي راشه دې خو ساده باده انسان دی راشه دوکه به یې کړمه نو هغه سره 15 بېکاره کوټه پیسې وې بهلوله دا واله او دغه راکه بهلول تاسې وکتل کته وبره چې اوس دته اوس څوک وره دې اوس ما لکه دوکه کي نو بهلول ته یې در کومه خو که ماته د خر یو اواز وکړو بیا له در کومه بس هغه ته خر اواز وکړو پیره ته بیا وکړه نه هغه بیا وکړو وایي زه بیا وکړم بیا له در کوم چې هغه بیا وکړو نو بهلول ته وی چې کوم سړی ستا نه په لږ ساعت کې خر جوړولی شي نو هغه په دې نه پوهېږي چې ستا د لاس کې دا دینار دی او که دا کوټه پیسې دي ته ځان ته هوښیار ما د نه خر جوړ کړو 3 پیسې د خر اوازونه مې درنه وباسلو نو زه به ستا په دې لاس کې دا پیسې نه پېژنم هغه یې داسې خاموش کړو چې څه نو په پیسو باندې خو لیونیم پوهېږي نو مال ته مال ځکه وي چې د انسان زړه دې طرف ته مایله کېږي اموالکم مالونه خپلو التي هغه مالونه جعل الله لكم قیاما چې الله ګرځولی دي ستاسو لپاره قیاما قیام چې دی ما یقوم به العیش ته وایي قیام هغه څیز ته وي چې هغې سره د انسان زندګي تیریږي زندګي ولاړه وي ګزران کیږي ستا زندگی باقی ده دایره پر د عمل لوی ذریعہ ده د انسان د زندګۍ د بقا سبب چې د ذریعہ د اعمال دی انسان به خپل ژوند ولې تیری څنګه به تیری نو د هغې لپاره یو مؤثر ذریعہ د اعمال دی چې مال انسان سره ژوند دی ښه وي ډېر غمونه او ډېر پریشانۍ نه او چې مال د سره نشته نو بیا به ډېرې پریشانۍ به وي نو دا مال د انسان د زندګۍ د بقا یو لویه ذریعه ده چې الله دونه قیمتي سرمایه تعالی درکړې ده او ته یې نګران ګرځولې نو دا کم از کم کمکلو ته ماواله کوه قرآن کریم 2 څیزونو ته قیام ویلی دی یو مال ته او دویم خانه کعبې ته 9 سپاره کې به انشاءالله تعالی کهیر راشي هلته کې راځي جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس الله تعالی خانه کعبه جوړ کړې ده د خلکو د بقا یو لویه ذریعہ دنیا به باقی وي خلک به باقی وي چې خانه کعبه باقی وي که خانه کعبه د ځمکې نه روانه شوه او دا شاړه شوه دنیا به بیا ختم شي قیامت به کله راځي د قیامت نه مخکې به د حبش یو سړی به وي هغه به راشي خانه کعبه به ټوکړي ټوکړي کړي ځمکې سر به همواره کړي اینه بس بیا قیامت راشي نو دا خانه کعبه هم د خلکو د بقا یو لویه ذریعه ده او دویم قرآن کریم مال تیم د خلکو د بقا د زندګۍ د باقی پاتې کېدو ذریعہ ګرځولې ده دا دونه اهم څیز دی انسان په دې کې غفلت نه کار اخلي ضایع کیږي خپل اولاد ته حواله کړي ناپوهه وي هغه والوزي په جوارو باندې او په ګیمونو باندې او په مختلفو طریقو سره په عیاشو کې او دا پلار بیا ناستي دا مال د انسان د زندګۍ لپاره لویه ذریعہ ده د دې نگرانی پکار ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نعم ډېر ښه دی بالمال الصالح للرجل الصالح چې انسان نیکی کنه او د سر معلوم د حلال وي دا ډېر ښه کار دی چې انسان په خپلم نیک وي پرهیزګار وي او د سر معلوم د حلال وي دا ډېر ښه انسان دی چې دا ډېر ضرورت به الله تعالی د مال په ذریعه سره پوره کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کې وی لا بأس بالغنا مالداري کې څه ګناه نشته څه حرج نشته خو لمن دا چا د پاره اتق الله
چې هغه د الله نه یریږي. کم انسان چې د الله نه یریدو د سره مال شته، نو دا مالداري در لپاره نقصان ده نه ده. نقصان ده د هغه چا د پاره ده چې پرهیزګار نه دی، فاسق او فاجر او خالص دنیادار دی. مدی به د اعمال بیا په عیاشو کې په ګناهونو کې به لګي. او که انسان کې دنه د الله یره شته، دې به د اعمال د الله نعمت ګڼي، د الله یو لوی فضیلت او د الله احسان به ګڼي، دې به په صحیح ځای باندې لګي. سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار شو، د یو لور و او زامن نو، او داسې بیمار شو چې بالکل د مرګ او ډېر مالدار مو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې تپوس لراغی دوی چې دا ټول مال صدقه کما. نبی علیہ السلام ته نه وی نیم مال صدقه کم وینا، بیا دوی سیات کو بیا هره کې درې مېسا. نبی علیہ السلام او درې مېسا صدقه کا او دا باقی مال خپل وارثانو ته پریزه. او بیا دا فرمایل انک انتظر ورثتک اغنیاء، ته چې خپل وارثان مالدار پریزي نو دا بهتر دی من انتظرهم عالتنو، چې تاغي محتاج پریزي. تا ټول مال صدقه کو خیرات کو، شاته ستا وارثان دی هغه غریبانان پاتې شو، نای بس کی نو دا خبره خدا. او کنه ته د خپل مال یو وافر ایسه خپل وارثانو ته پریزي چې دای زندگی په خپل سم تیریږي، نو دا خبره خدا. نبی علیہ السلام د مال ډیر اهمیت بیان کړی دی. انس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام دعا کړې و، نو دعا کې وته منه خبره اللهم اکثر ماله، اے الله دل ډیر مال ورکې، و ولده ډیر اولاد ول ورکې، ډیر مال او ډیر اولاد ول ورکې، او عمر کې برکت واچي. بخاری کی روایت ده انس رضی الله عنه وی زما عمر مالدار او بل سوچته نه، او اولاد خو الله تعالی دون را کړې دي چې 120 زامن او لورانی خو ما په خپل لاس باندې دفن کړی دي، او بیا 25 سال دی بیا نورم ژوند دی. نو په دغه 25 سال کې بیا خبره 200 ته رسیدلې ده. نو 200 اولاد د په خپل پرې خو درې، ډېری زیاتی بیبیانی او ډېری زیاتی وینځي وېدو. بیبیانی خو سلور نه سیوانی شي ساتلې، خو وینځي ډېر زیاتې وي. الله ولا ډېر زیات اولاد ورکړو، او عمر خو دون ډېرو چې په 93 هجری کې دی بیا وفات شوی دی. د نبی علیہ السلام د وفات نه تر 80 سال بعد وفات شوی دی. دومره ډېر عمر الله تعالی ورکړو. نو دا مال د الله تعالی له احسان دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه وی تیر شوی زمانہ کې چې وکنه سلف او زمانہ چې صحابه زمانہ، هغه زمانہ کې به خلکو مال نه خو، لیکن دې زمانہ کې دا مال چره فهو ترس المؤمن، دا د مؤمن د پاره ډال دی. ډېر خبرې وته د مال په ذریعہ سره ختمه، دا مال د انسان د پاره یو ډال دی، د بچاو یو ذریعہ ده. نو مطلب دا دی چې سنه درجه کې د سره مال ساده حفاظت کوي، په ډېرو سختو کې د انسان په کار راځي. ځکه بعد اوقات داسې وشي، هغه دا فرمایي چې داسې وخت به راشي کچېرې تا سره مال نی، نو کېدی شي لومبنې ته خپل دین بیا خرڅ کړي. د دین د خرڅولو موقع به کېدی شي راشي که تا سره دونه سني بیا. د دې وجې دا مال د انسان دپاره داسې مبغوض څیز هم نه دی. ها انسان د دې هوس هم نه کي، حرص هم نه کي، لیکن په جایز طریقې سره، په مناسب طریقې سره سنه درجه کې د انسان سره سنه مال ساتي چې انسان به ډېر خبرونه بېغمه وي. قیامن سبب د گزران یا د بقا ذریعہ، ورزقوهم او تاسو روزی ورکوي دیتا، د یتیمانانو ته روزی ورکوي، یعنی دای د خوراک او اسکاک تنظیم کوي، یا د خپل ماشومانو د روزه تنظیم کوي، د خپل بیبیانو ته روزی ورکوي. د مال د جمع کولو مطلب دام لري چې د ضرورت په ځای کې نه لګي، په خپل بیبي باندې په خپل بچو باندې مال سنه لګوي. بهترین صدقه په خپل بیبي او په خپل بچو باندې ده. ورزقوهم او تاسو روزی ورکوي دیتا، فیها په دې مالونو کې دې مالونو نه. وکسوهم او تاسو جامې ورکوي دیتا، جامې ولم باکې داخله، خو د ضرورت په موقع کې
دا نن سبا خو ډېر ناشنا کار شروع دی، هر سهار نوې جوړه، هر سهار نوې جوړه، دا پلانکې مکره، دا پلانکې مکره، دا نه یادي د ضرورت جامې یادي، د ګرمۍ دپاره ځان له او د سردۍ دپاره ځان له مناسب چې بس انسان پې ضرورت پوره کېږي. 2 جوړې د انسان دپاره بس کافي دي، او هرې درجه کې به 3 جوړې، چې یو جوړه دې اچولې ده او بله بس به ویندې، به دغه ضرورت دی. دا نورې خبرې خو موږ ناشنا کارونه شروع دي، 20 او 25 جوړې شوي دي. او انسان د جامې جوړې بېشکه روزانه جوړوي، لیکن مخکنۍ جامې صدقه کوئ، جامه کوئ ما سټور کوئ ما جامې د ځان له جوړې کړې ښه خبره ده، لیکن مخکنۍ جوړه صدقه کا چې جمع کېږي نه. کورونه په بل باندې اوړي، په کمرو کې جامې نه ځایږي، المارو کې ځای نشته، د دونه جامې جمع شوي دي. ولې؟ بس جوړي او زړې هم شته او نوې هم راځي، نو زړې صدقه کوه چې جمع کېږي نه. امام مالک رحمت الله علیه به روزانه یو جوړه جوړوله، هر سهار به نوې جوړه اچوله او بل سهار به هغه وسره بله به یې واچوله. الله وله مال ورکړو، الله وله معتقدین عمر کړو، خلکو به له جامې راوړي، ښه خبره وه، لیکن زړه جوړه به یې صدقه کړه. نوې جامې جوړو سمنه نه دي، نوې پیزار سمنه نه دی، جوړوئ چې الله دله درکړي دي په جایز طریقې سره، لیکن زړې چې کوم استعمال شوي دي هغه بل چاله ورکوئ چې یو غریب ته چې هغه په کار او استعمال کې راولي. وکسوهم او جامې ورکوئ دي ته، وقولو لهم وایئ دي ته. روح المعانی لیکلی دی پیروزي ولا ورکوئ او جامې ولا ورکوئ. مطلب دا دی چې دغه مال په صحیح ځای کې ولګوئ چې دا سیوا کېږي، ځکه چې هغه له ته روزانه تېنه جامې او خوراک او څښاک ورکوې، په دې طریقې سره دا عمل به ورو ختم شي. هغه غریب چې بالغ شو څه به څه پاتې نه شي، نو دا عمل په مناسب ځای کې انویسټ کړئ، ویې لګوئ چې روزانه هغې ته څه نه څه راځي چې سبا دې بالغ شو چې مال مکمل ختم شوي هم نه وي او کم شوي هم نه وي. وقولو لهم او وایئ تاسو دوی ته قولا معروفا، وینا مناسبه. څه مطلب؟ یتیم به بعض اوقات تا سره ضد کی، دا خپله بیبي به تا سره ضد کی چې زما هم تا سره حق دی، ستا په تنها کې زما تا سره حق دی، او دا دی هغه دی زامن به راته کم از کم رانیغي وته چې مونږ له دا والا مونږ له دا والا. نو په مناسب طریقې سره یې پویه کا، په دلیل سره یې پویه کا. وایي دا دی چې څه کم خو دا تاسو له کومه، وایي دا به نور څه کوم ستاسو له جمع کومه، ستاسو به سبا په سخته کې په کار راځي، ستاسو د مستقبل فکر کومه. یتیم ته هم دا وایه، خپلو ماشومانو ته هم دا وایه او خپله بیبي ته هم دا وایه چې ستاسو دپاره شپه ورځ ما یو کړي دي، دا نه چې څه دي ووایي ته به کې لا چا کړې، ته ما سره حساب کتاب کې نه له به کار نه ګورې. رمضان شریف دی. وقولو لهم، نو په دلیل سره په مناسب طریقې سره پویه کوي. زنانه پویه کول دا دونه ګران کار دی، لکه پنجاب والا چې زموږ پښتنو باره کې وي چې اون کو رکشے میں بٹانا، نو بیوی کو سمجھانا اون کو رکشے میں بٹانے کے برابر ہے. لکه اوښ چې په رکشه کې نشي کېنولی که نه، دارنګې د دې پویه کول هم ګران دي، خو په مناسب طریقې سره په چل ول سره پویه کول پکار دي. هغې نېغې خبرې ګرانې دي. وقولو لهم او وایئ تاسو دوی ته قولا معروفا، وینا مناسبه. نو روح المعانی لیکلی دی یتیم ته وایه چې بچې دا ستا مال دی، ما سره به طور حفاظت دی، چې کله ته لوی شي پوه شي تاله به ټوله حواله کړم تاله. نو په دې طریقې سره پوه که او هغې نېغې خبرې ورته مه کوه، کني نو مسله ورته جوړېږي. او مه ورکوئ تاسو کمکلو ته مالونه خپل هغه چې الله ګرځولي دي ستاسو لپاره سبب د ګزران، او روزي ورکوئ تاسو دې ته په دې مالونو کې، او جامې ورکوئ دې ته، او وایئ تاسو دې ته وینا مناسبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
وبتلوا اليتامى او تاسو ازمائے یتیمانانو لرا حتی تردی پوری اذا بلغوا النکاح چی دی ورسیگی عمر د نکاح تا فإن آنستم پس کچرتاسو محسوس کے منهم ددینا رشدن اخیاری فدفعو پس تاسو حوالکے الیہم دیتا اموالهم مالون ددی ولا تأکلوها او مخوری تاسو دیلرا اسرافا زیاتی کون کی وبدارا او جلدی کون کی ان یکبرو دا چی دی بلویشی ومن کان غنیا او ها سوک چیوی مالدارا فلیستعفف پس دید زان اساتی ومن کان فقیرا او سوک چیوی فقیر فلیاکل بالمعروف پس دید خوراکو کی دور مطابق فیضا دفعتم الیہم پس کلا چتا سور کے دیتا اموالهم مالون ددی فاشہدوا علیہم پس تاسو گواہان جوڑ کے پدی باندے وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ تعالی حساب کون کی ادھے مخ کے آیتوننا دا خبر معلومی دا چې د یتیم مال یتیم تور کې او دا مال تاسو خیانت پکې مکوئ خړپ کوئ ما په ناجایزه طریقې سره مخورئ اوس دې آیت مبارکه کې بیان کې چې یتیم ته مال په کم وخت کې ورکړئ نو دا عبارت کې څه شرایط بیانې د یتیم عمر چې کله پوخ شو او دکې سمجھداری پیدا شوه او دې په خپل فایده او نقصان باندې پوهېدو چې هغه عمر د نکاح دی چې کله دې د نکاح عمر ته ورسېدو نو عقل یې پخته شو مضبوط شو اوس ورته خپل مال حواله که خو د مال د حواله کولو نه مخکې رده امتحان واخله یعنې دې ورته ویې ګوره چې دې به دا مال څنګه لګي اوس به یې فضول الوزي وی او که نه د کار په ځای کې به یې لګي ناول د امتحان والا ویز مایا په مختلفو طریقو سره او داینه بعد ته د مال حواله کا او چې مال حواله کې نو بیا په گواهانو جوړ کا چې سبا کا څه مسله پیدا کیږي څه اختلاف پیدا کیږي چې تاسو گواهان موجود دي ځکه دنیا کې خبره ثابتولو لپاره گواهان پکاري الله تعالی په دربار کې د خبره ثابتول لپاره گواهانو ته ضرورت نشته او الله تعالی د انسان په نیت باندې پوهیږي الله ته د هر څه معلوم دي پر دنیا قانوندار چې خلکو ته د غیب علم نشته نو ته چې خبره ثابته خپل بے گناهی ثابته ایر پر به مها گواهان پکاري او تا یتیم ته مال ورکړی دی حقیقت کې تاواله کړی دی لیکن سوکونه او سبا یتیم منکر شو چې ما ته سندې ملو شوي ته به د خپل خبره څنګه ثابته چې تا سره گواهان به تر قاضي مخې ته پیش کې ته به خپل بې ګناهي ثابت کې دویمه خبره دا کې چې د یتیم مال کله تا سره دی او ته د هغې نګراني کې نو ته د هغې نه حق الخدمت اغوستی شي یعنې ته دغه مال نګهباني کې دغه مال سیوا کې د هغې حفاظت کې نو که ته خپله تنګدسته یې غریب یې محتاج یې نو ته د یتیم د مال نه د مزدورۍ په طور باندې اغوستی شي چې کله تا د یتیم د مال لپاره سفر وکړو محنت دې وکړو مشقت دې وکړو خپل ټایم دې پې ولګو نو که ته ضرورتمند دی نو بیا د هغې نه مزدوري اغوستی شي او که تاله الله تعالی مالي وسعت درکړی دی مالدار یې حاجتمند نه نو بیا د یتیم د مال نه اجرتونه ماله اخو یتیم د یتیم له ورکول پکار دي دا تعالی چې الله تعالی اجازت درکو په هغه موقع باندې چې کله ته په خپله ضرورتمند او محتاج یې وابتلوا الیتامى ابتلا ازمائش توی امتحان توی تاسو ازمائے یتیمانانو لرا مخکې آیت کې ورته صفحاء ویلو ولا تؤتوا الصفحاء اموالکم التي او دلته ورته اوس یتیمانان وي
یتیمانانو ته ځکه وي چې اوس ورو د عقل یې پخته شو، کمعقلتوب ترې ورو وسوتو. مخکې کمعقل و، ناسمجو، اوس پکې سمجداري راغلې ده، ځکه د نکاح عمر ته رسېدو واله دی، نو په ښه او بد باندې پوهېږي، نو ځکه ورته اوس یتیمانان وي. او یتیمانان ورته ځکه وي چې اولیاء او سرپرستان په ده باندې شفقت وکړي، مهرباني وکړي، نو ځکه ورته بار بار یتیمانان وي. ورنه اوس خو بالغ شو، اوس یتیم نه دی، خو لیکن د شفقت قابل خو اوس هم دی. وابتلوا الیتامى، او تاسو ازمایئ یتیمانانو لره. ازمایل دغه امتحان واخلئ. څه مطلب؟ دغه یتیم تعلیم وکړئ، تربیت ورله ورکړئ. د مخکې نه دغه ذهن جوړ کړه چې بچې په تا ذمه دارۍ را روانې دي، او ته به اوس بالغ بشې، د کور سربراه بشې، مشر بشې، د خپلو خویندو د خپلې مور کفالت به ته اوس کوې، په خپلو خپو باندې به ودرېږې، خپل ځان له به مستقبل جوړی، خپل مور له، خپلو خویندو له. نو دا طریقې سره تعلیم ورکا، تربیت ورکا. امتحان یو پیپر نه دی چې دنه به والی، امتحان او مراد تعلیم او تربیت دی. د یتیم د ماشوموالي نه هغه ته ښکلې ښکلې خبرې ښیه چې هغه ورو لویږي، چې عقل یې پخته کېږي او مضبوطېږي. نو وابتلوا الیتامى، او تاسو وازمایئ یتیمانانو لره. څه مطلب؟ هغه له ذهن جوړ کړئ. هر سړی ګوري که نه چې د ماشوم نفسیات څه دي، د هر ماشوم خپل دلچسپي وي. څوک یو ماشوم د ماشوموالي نه انجینیري، دغه کار داری چې بس پیشکش ورسره وي او دا سم څیزونه به کولاوي. پوه شي ماشوم کې، ماشوم له الله تعالی ټیکنیکل ذهن ورکړی دی. دا ماشوم انجینیرۍ ته وباسه، د کسب ته کاریګرۍ ته وباسه، بهترین کاریګر به ترې جوړ شي. نن افسوس دا دی پلاران دي خو د ماشومانو په نفسیاتو نه پوهېږي چې د ما ماشوم نفسیات څه دي، دی په کم میدان کې مخکې تلی شي. نو چونکې پلارو او نه اوس هغه استادان او ټیچران شته چې د ماشوم په نفسیاتو به پوهېدلو چې دا ماشوم د دې لین دی، دا ماشوم د دې لین دی، نو هغه بیا په هغه لین کې چلول پکار دی. مونږ ماشوم د یو دلچسپي وي، مونږ یې بل طرف ته راولو، هغه نه یو شي نه د بل شي. او که ماشوم ته په خپل فیلډ کې مخکې کې د نه بهترین ساینسدان او انجینیر او بهترین عالم او زمانې فقیه هر څه ته جوړېدی شي. نو د ماشوم نفسیات معلوم کا. که ماشوم په زمیندارۍ کې ماهر دی، زمیندارۍ ته مخکې کا، ناشنا طریقې به خلکو ته وښي. که ماشوم د ډاکټرۍ ماهر دی، ډاکټرۍ لین ته مخکې کا، ناشنا نسخې، ناشنا علاجونه به خلکو ته راشي. ولې دغه نفسیات پای کې دي. نو د ماشوم د نفسیاتو مطابق هغه تعلیم او تربیت ورکا، هغه وچلو په دغه فن کې چې ورو لویږي، دا نه بهترین د زمانې او شخصیت به جوړ شي. نو وابتلوا الیتامى، او تاسو وازمایئ یتیمانانو لره. امام مالک رحمت الله علیه چې کوم فقها دي هغوی وي امتحان دا دی چې دغه ماشوم له د یو میاشت خرچه ورکا. او ته بچې دا د کور دی، دا د مور ده، دا د خویندې دي، دا ستا کشران وروڼه دي، او د دې د یو میاشت خرچه دونه پیسې دي دا واله، ته به دا یو میاشت څنګه تیری؟ نو ورته ګوره چې د یو میاشت په ښکلې طریقې سره تیره کړه، د هغې ضروریات یې پوره کړو. پوه شه ماشوم بالغ دی اوس او عقل یې پخته دی. او که هغه وایي چې راشه نن ورځ ده، دا میانو او ګډانو او دا څیزونه به نن وکړو، سبا بیا الله مالک دی، او د یو میاشت هغه پیسې نن ماښام له والوزورې. پوه شه ماشوم لا ماشوم دی، اصل لوی شوی دی، خو عقل د ماشوموالي دی. ځکه لا سمجداري نه ده راغلی چې دا د یو میاشت پیسې چې تا ورته ووایي چې دا د یو میاشت خرچه ده، دا به ته چلی به، او هغه نن مې سره والوزورې. نو پوه شه عقل لا پخته نه دی. نو هغې وایي د یو میاشت خرچه والا ورکا. او دارنګې که چېرې جینۍ ده، هغې له هم دقه شانته یو میاشت خرچه ورکا، او ورته ووایه چې د کور دا ضروریات پوره کول دي. ګوره چې هغه پې نن څه کي چې نن ورځ الوزي، او که ټوله میاشت پې په ښکلې طریقې سره تېري. نو که چېرې تېره کړه، پوه شه دا ماشوم او ماشومه عقل یې پخته شوی دی، سمجداري او ذمهداري پکې پیدا شوې ده. حتی اذا بلغوا النکاح،
تر دې چې کله دی ورسیږي النکاح عمر د نکاح ته، چې کله دی د نکاح عمر ته ورسېدلو، نکاح ته ورسېدلو، نکاح عمر ته ورسېدلو. اذا بلغوا النکاح، چې کله د یتیمانانو د نکاح عمر ته ورسېدلو بیا ورته د اعمال حواله کوي، او د نکاح د عمر نه مخکې د هغې امتحان والی هغې تیار کوي. چې کله د نکاح عمر ته ورسېدو اوس خو به ورته ذمهداري حواله کوي، اوس خو به ورته ټول مال حواله کوي. دا نه چې په د عین موقع به امتحان والی، نه، امتحان به ترې مخکې والی عمر د نکاح ته. او د نکاح عمر څه دی؟ هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د ټولو امامانو په نیز باندې مفتابهي قول دار چې دا 15 سال دی. چې 15 سال مکمل شو، که هلک دی او که جینۍ ده، به دا د نکاح عمر دی او دی اوس بالغ دی. د بلوغت علاماتو که د 15 سال نه مخکې ظاهر شو نو بیا بالغ دی، خو که چې د بلوغت علامات ظاهر نشو نو بیا د عمر په لحاظ سره بیا 15 سال دی. هلک د 12 سال نه مخکې نشي بالغېدی او جینۍ د 9 سال نه مخکې نشي بالغېدی. چې د 9 سال شو 10 سال کې هم دا بالغېدی شي، 11 سال کې مو 12 سال کې مو. او که چېرې د بلوغت هېڅ علامات نو بیا 15 سال چې مکمل شي. او د هلک د بلوغت عمر دا 12 سال دی. نو د 12 سال نه بعد که بلوغت علامات رالو بالغ دی، او که رانلو بیا 15 سال مکمل دی. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دویم قول د 18 سال راغلی دی، چې د هلک 18 سال عمر او د جینۍ 17 سالو په دې کې دا بالغېږي. لیکن مفتابهي قول دار یعنې قوي قول دار چې نه، دا 15 سال عمر دی. د دې نه علاوه دا ګیره راختلو، دا برېت راختلو او زیر ناف ویښتو دا علامات نه دي، دا آثار دي د چا به او د چا بني. احتلام کېدلو او زنانه ته بیماری راتللو دا علامات د بلوغت دي، یعنې دا قوي علامات دي. په دې سره به دی بالغ د شرعنو. باقي دارنګې د برېتو راختلو یا د ګیرې نو دا آثار دي، خو دا علامات شرعن نه دي. اگرچې بنو قریظه باندې کله نبی علیہ السلام حمله وکړه، دی د سعد رضی الله تعالی عنہ په صلح باندې دغه فیصله باندې راضي شو. نو سعد رضی الله عنہ فیصله ورله چې کوم په دې کې بالغ دی و دا قتل کوي. نو بیا چې کوم لوی سړي وه خو بالغ معلومېدو، لیکن چې کوم جوانانو چې دا بالغ دی او که نه دي، نو دای باره کې ابو داود شریف کې روایت دی، دای پہچان داسې وکړو چې هغې له به دا زیرناف ویښته کتلو، چې رچا زیرناف ویښته راختلي بس وي دا بالغ دی، او چې رچا نو راختلي نو بس وي دا بالغ نه دی. نو دا عطیه القرظي رضی الله تعالی عنه وي زم په دغه الکانو کې ومه، ما له هم دا ویښته وکتل نو نو وي زه پکې بچ شوم چې ته نابالغه یې، او چې رچا ویښته نو بس وي دا بالغ دی. نو دا واقع راغلی وه، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجدار خلق او صحابه هغې دغه فیصله وکړه. خدا خو د موسم مطابق او د علاقې سره او د مزاج سره تعلق ساتي. د چا به عمر ډېر سیوای ویښته بلانی راغلی او چا به کم عمر کې راغلی وي. البته د عمر په لحاظ سره ابن عمر رضی الله تعالی عنه وی زه د 14 سال ومه چې د بدر په موقع باندې زه پیش شومه. نو ما ته وی چې نه ته به نه ځې، او آینده کال د غزوه احد په موقع چې کله بیا زه 15 سال شومه او زه بیا نبی علیہ السلام مخې ته پیش شومه، نو ما له اجازت راکړو چې ورته جنګ لتلی شي. نو دا 15 سال عمر دا د بلوغت دی، ځکه چې 14 سال کې اعلان کې دی، خو 14 سال خو نږدې بلوغت ته، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی واپس کو. اذا بلغوا النکاح، کله چې دی ورسیږي عمر د نکاح ته، فإن آنستم، پس کچره تاسو محسوس کې، آنستم کچره تاسو محسوس کې، تاسو وینئ په دغه یتیمانانو کې، منهم د دینا رشدن، رشد عقلمندۍ ته او سمجدارۍ ته وي، هوښیارتوب ته وایي. رشدن سمجداري او رشدن هوښیاري، که تاسو په دې کې هوښیاري ولیده، عقلمندي او سمجداري هم پکې ولیده، نو مطلب هغه لیدو سره تعلق ساتي. ته د هغه ټک بیټک ته ګورئ، دغه خبرو ته ګورئ، دغه لین دین ته ګورئ،
تاسو دغه امتحان واغستو، هغه ډېر د سمجھدارۍ کار وکړو، یو میاشت خرچې ښکلې وچلوله، بس پوه شه دی بالغ هم دی، سمجھدار هم دی، عقلمند هم دی. نو فدفعوا الیهم اموالهم، پس تاسو ورکې دي ته مالونه د دي، بیا تاخیر مه کوئ چې ورګه صبر وکړه ورګه صبر وکړه، نه بس حواله کوه ورته هسې عقل یې پخته دی. نو د رشدن خو یو مطلب دا شو چې د بلوغت نه بعد عقل یې پخته شو، مضبوط شو. دې باره کې بیا زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی که فرض که یو هلک بالغ شو، 15 سال عمر مکمل شو، لیکن اوس هم لا ساده دی، اوس هم لا ناسمج دی، ناتجربه کار دی، نو آیا انتظار به کو که نه؟ دغه قرآن کریم د نکاح نه بعد رشدن ویلی دی چې کله دی د نکاح عمر ته ورسېد او بیا تاسو په دې کې عقلمندي ووینئ، نو مطلب دا چې د نکاح د عمر نه بعد په دې کې بیا عقلمندي راشي. نو آیا که د نکاح نه بعد د نکاح د عمر نه بعد هم په دې کې لا عقلمندي نشته، نو څومره انتظار به کو چې دې کې کله عقلمندي راشي بیا ورته ماله واله کو؟ نو امام سوي چې 25 سالو چې کله 25 سال عمر مکمل شو، دې کې عقل بیا مکمل پخته کېږي، هو نه خدا را چې پختګي آثار پکې ظاهر شي، یعنی سره بیا سمجھدار شي چې د 25 سال عمر شو اوس ته مال حواله کا. او امام سوي چې د 25 سال عمر ته ورسېد اوس هم پکې لا پختګي نه راغلی، وی دې بیا نه پخته کېږي ورکوه ولا اوس و چې ورسره څه کي نو کېبه. او دا نور امامان وي چې نه ګورو به ورته 30 سال ته به ګورو، 40 ته به ګورو، 50 ته به ګورو، چې تر څو پورې په دغه پختګي نه راغلی نو مال به ورته نه ورکوي چې ضایع نه شي. امام سوي چې د 25 سال عمر کې دغه پختګي رانله، دې به کله پخته کېږي، کله به دې پوهېږي په څه باندې. نو فدفعوا الیهم اموالهم، پس تاسو حواله کې دي ته اموالهم مالونه د دي، ولا تاکلوها او مخورې تاسو دې مالونو لره اسرافا زیاتی کوونکې، اسراف فضول خرچي کوونکې چې په نسه خبره پیسې لګوي، په نسه خبره پروګرام اسمان کې د وریځو لیده څنګه چلن پروګرام نه کو ډېر خوند به وکړي، دا خو به روزانه وریځې راځي به. په دې طریقې سره اخو ماشوم دی، نابالغه دی، ادونه سمج کم ځای کې دی، حالانکې ستا خپل پروګرام تړه کېږي، نو په فضول خرچې سره ولا مال مه لګوئ. اسرافا فضول خرچي کوونکې، زیاتی کوونکې، و بدارن او جلدی کوونکې. بدارو مقابلی توی د یو بل نه مخکیوالی توی. بدارن یې ولې وایي؟ د الک عمر 15 سال شوی دی او دا ولی او سرپرست ګوري چې دی خو نن سبا کې بس عقل پخته کېږي، نو مال به ورته ورکول غواړي، نو راشي او څو ورځې دي په څه طریقې سره ترې خپل مقاصد پوره کا. نو گویا کې دا ولی د مال په لګولو کې مخکېوالی کی او دغه یتیم د عقل په پختګۍ کې مخکېوالی کی، نو دواړه یو بل سره مقابله کی، ځکه یې بدارن وي. ولی دا کوشش کی چې کال یا 2 یا 3 کاله بعد به دا مال ته ورکول غواړي، نو راشه په څه طریقې سره ترې خپل مقاصد واله، یعنې پوره که مال ترې واخله. نو قرآن کوي بدارن، ته جلدي کې چې دی به اوس لوی شي نو مال به له ورکوې به، نو د مخکېوالي د جلدۍ کولو نه مخکې تر عینه څه مال اخیستل غواړي، نو داسې مه کوئ. ان یکبرو یعنې مخافت ان یکبرو، د دې یاري نه چې دی به لوی شي او بیا ورته مال ورکول غواړي، نو په دې طریقې سره د یتیم مال مه خورئ. ومن کان غنیا او هغه څوک چې وي مالداره. بعض اوقات ولی سرپرست هغه تنګ دسته وي، حاجتمند په خپله، او بعض اوقات هغه مستغني وي، مالداره وي. دواړو باره کې ځان له حکم دی. که یو ولی او سرپرست او مالداره دی، الله له ډېر څه ورکړي دي، هغه د یتیم د مال نه څه نه اخلي، یعنې مزدوري دې هم نه اخلي، تنخوا دې هم نه اخلي. او کنه یو ولی او سرپرست او په خپله حاجتمند دی، ضرورتمند دی، او هغه د یتیم د مال پرورش کی، حفاظت کی، هغې له وخت ورکي، هغې له ټایم ورکي، بیا دې ترې تنخوا اخیستی شي. په دې باره کې بیا زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي چې د یتیم د مال نه به تنخوا هغې اخلي چې کله ستا پې ټایم لګي. مطلب تا ولی سفر وکړو، کراچۍ ته لاړې، بار ملک ته لاړې، د یتیم د مال دپاره د کاروبار په مد کې ته لاړې، وخت دې ولګو، ټایم دې ولګو،
نو بیا تر دغه آنې جانې خرچه مغستې شي او خپله مزدوري مغستې شي. یا دغه مثال دکان دی ته پکې ناست سار او ماښام نو تا ول اوس ټایم ورکړی دی نو ته خپله دیاړي او تنها اغستې شي. یا دغه ځمکه راوتې وله کرې او سنبالې وله نو د سنبالولو هغه خپله مزدوري وغیره اغستې شي. باقي چې څه پاتې کېږي هغه یتیم ته پاتې کېږي. او که نه ته د یتیم د مال داسې قسمه دغه نه کوې ټایم وله نه ورکوې بس صرف چاته دې حواله کړه. د یتیم دکان دی بل څوک دې پکې کېنو، د یتیم کاروبار دی بل چاته دې حواله کو، د یتیم ځمکه ته بل چا په برخه باندې ورکړې ده نو ستا خو پکې څه عمل درآمد نشته ته خو پکې بیا حصه نه هلې ځکه تا پکې څه وکړو تا صرف حواله کړله. نو ته به د تنها دیاړي او اجرت به هغې اخلې چې کله ستا پکې وقت او ټایم او محنت لګي. ومن کان غنیا و هغه څوک چې وي مالدار او غني دا ولی او دا سرپرستو فلیستعفف په دې د ځان وساتي. استعفاف خپل لمن پاک ساتلو ته وي، خپل لمن پاک وساتي یتیم د مال نه څه مه اخلئ. ومن کان فقیرا او څوک چې وي فقیر او حاجتمندو په خپله محتاج دی ضرورتمند دی خپل بچیه دي خپل ضروریات دي نو فلیاکل بالمعروف په دې د خوراکو کې یعنې واحد اخلي د یتیم د مال نه مزدوري یا دیاړي او یا اجرت بالمعروف د عرف مطابق. خو بالمعروف یې وایي چې په عرف کې د ورځې کومه دیاړي وي عام طور باندې او یا کومه تنخوا وي مناسبه هغه تنخوا هغه دیاړي ترې اخیستی شي. خو موږ وضاحت وکړو چې هغې به اخلي چې کله تا له ټایم ورکړی وي او ته پکې خپل محنت او خپل مشقت پکې کې هغې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو هغه ووایي زما مثال داسې دی لکه د یتیم د مال چې کوم نگران وي او سرپرست وي. څنګه چې قرآن د یتیم په مال کې سرپرست ته وایي چې کچرې ته حاجتمند نو به قدر ضرورت اغستی شي. زه به هم د دې بیت المال نه به قدر ضرورت تنخوا به اخلم او دا به هم د ما دپاره قرض دي چې کله مال الله تعالی بیا خپل مال راکړي نو دا پیسې به زه بیا واپس بیت المال ته جمع کوم. ځکه زما مثال د یتیم د مال د نگراني کوونکی دی. یعنې دا نه چې زه به ځان په خپله بیلونه پاس کوم او جوړوم به نه، زه به قدر ضرورت اخلم او دا به هم قرض وي او چې کله بیا زما کار برابر شي دا به زه واپس حواله کوم. همدا حکم د تمام اوقافو دی، که د مدرسې محتمم دی که د اوقافو محتمم دی یا چې کوم تنظیمونه دي مشترکه او د هغې چې کوم متولي او نگران وي نو هغه هم د هغې نه به قدر ضرورت تنها اغستی شي او د هغې دیاړي اغستی کا په خپله حاجتمند او ضرورتمند د هغې نگراني کړي او ټایم ول ورکړي. او که چېرې فرض کا مالدار دی په خپله بیا د فی سبیل الله نگراني کړي بیا یې تنها نه هلي. ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فلیاکل په دې د اخري بالمعروف د عرف مطابق. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو نو چې کوم 2 کاله د بیت المال نه کومه تنخوا اخیستې وه د هغې تنخواګانې را جمع کړې او بیا وصیت وکړو چې زما کوم خپل مال دی چې زما نه میراث کې پاتې کېږي د دې نه زما هغه ټولې تنخواګانې واپس بیت المال کې جمع کړئ. د بیت المالو دا چې کوم مشترکه فنډونه وي د دې نه ډېره زیاته یره پکار ده. یو تن نه دې غلا وکړه د یو تن نه دې په زوره پیسې واغستې سبا قیامت کې هغه سره معافي تلافي اسانه ده. هغه به راضي کې خوشحاله به کې دنیا کې هم دغه نه معافي غواړي. خو چې کله مشترکه فنډونه وي د محلې فنډ دی د کلي فنډ دی د علاقې فنډ دی د ملک پیسې دي او هغه بیا په ناجایزه طریقې سره لګولو د دې نه ډېره زیاته یره پکار ده. ځکه بیا به د چا نه معافي غواړي څوک به چا پسې ګرځي به نو دی نه ډېره زیاته یره پکار ده. خلک وي دې پته لګي نه د دې د پتې لګېدو ورځ را روانه ده دغه وخت کې بیا ډېره زیاته یره پکار ده. فلیاکل بالمعروف په دې د خوراکو کې د عرف مطابق او خپله تنها او دیاړي ترې اخلي. فاذا دفعتم الیهم کله چې تاسو حواله کې دي ته دفعتم چې کله تاسو ورکې دي ته اموالهم مالونه دي چې کله یتیم عقل پخته شو عمر د نکاح ته ورسېدو او ته مال حواله کې
نو فاشهدوا علیهم پس تاسو گواهان جوړ کې په دې باندې د دوه گواهانو مخکې پیسې غتاواله کا د کور مشران ناون کا د علاقې مشران پکې منځ کې کېنوا د جرګې کسان پکې منځ کې کېنوا سمجدار خلکو چې دا یتیم ما سر دونه مالو دونه کال ما وساتو دی وخت کې دونه تفصیلات دي او تاسو مخکې د یتیم ته حواله کوم او دا حساب کتاب دی دا ولې چې سبا سم مسله نه جوړیږي او دا گواهان جوړ دا واجب او فرض نه دي دا مستحب درجه چې دا سی وکي وکفا بالله حسیبا او کافی د الله تعالی حساب کوونکې دې ځکوي چې کېدې تاسو پکې خیانت کړی وي او دلال صفای نمکار غستی وي او بیا په درو گواهانو پکې جوړ کړو لیکن الله ته تاسو د نیتونو پته ده د گواهانو جوړولو مطلب دا نه چې تاسو د الله تعالی په نظم پاک شوي الله تعالی ته تاسو ټول اعمال معلوم دي چې تاسو کم وخت کې په کم طریقې سره د یتیم مال خړل لري او په ناجایز استعمال کړی دی دا گواهان د دنیا د پاره دي اصل هو د الله تعالی مه تزان صفا کې گواهان شته او کنيشته دي الله تاسو ارسویني وکفا بالله حسیبا او کافی د الله تعالی حساب کوونکې حسیب په معنا د محاسبن سره سبا قیامت کې به گواهان ني الله بس تاسو خیانتونه وښکارا کی دنیا کې بتاو سره گواهان ني الله ته سبا قیامت کې تاسو ور صفته وي او کېدی تاسو سره گواهان ني بیا هم الله تعالی تاسو خیانتونه اگر وباسر شي او ثابتول شي او حواله کې ته امتحان والے تاسو یتیمانانو تر دې چې دی ورسیږي عمر د نکاح ته پس کله چې تاسو معلوم کې د دینه سمجھداري پس حواله کې دي ته معلومه دي او مخره تاسو دی لرا زیاتی کون کې او جلدی کون کې د دې یاري نه چې دی ولوي شي او اسو چې ایماندار پدې د ځان وساتي او اسو چې تنگ دستا پس دې د خوراکو کې د اور مطابق پس کله چې تاسو حواله کې دي ته معلومه دي پس گواهان جوړ کې پدې باندې او کافی د الله تعالی حساب کون کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال دپارا دسړو نصیب حصدا مما دها مالنا ترک الوالدانی چې پر خودی وی مور پلار والاقربون ورشتداو وللنساء او دپارا دخزو نصیب حصدا مما دها مالنا ترک الوالدان چې پر خودی وی مور پلار والاقربون ورشتدارو مما دها مالنا قلا چې لګوي منه د دینا او کسرا یا ډیر وی نصیبا مفروضا حصدا مقرر کړی شوی د سورۃ النساء د شورونا د یتیمانانو د زنانو او د بیکسو د حصو د هغې د حقوقو احکامات بیانېږي یو هم خبره دام ده چې په جاهلیت کې د میراث هغې خپل اصول جوړ کړي وو په خپله خوښه به یې میراث ورکوه چې چاته به یې خوښه وه جاهلیت کې طریقه دا وه چې د یو سړي د میراث وارث او مستحق به هغه انسان و چې هغه به په اس باندې سورلي کولی شوه د دشمن مقابله به یې کولی شوه په نیزه به یې ګزار کولی شوه توره به یې چلولی شوه بس هغه د میراث مستحق دی هغه وارث دی او د مړي ښځه شوه د هغه ماشومانې جنکۍ شوې او یا ماشومان الکان شو هغې خو به دا کارونه نشو کولی په اس به یې سورلي نشو کولی د دشمن مقابله به یې نشو کولی نیزه او توره به یې نشو چلولی نو هغې ته به میراث کې حصه نه میلاوېده دارنګې د عرب جاهلیت دام یو دستور و چې متبنا ته به حصه ورکوله
یو ماشوم به په زوی باندې ونیسو چې دا زما زوی دی، بس هغه ته به متبنا وي. هغه به چې لوی شو او شهسوار به شو نو ده به له خپله حصه په میراث کې بیا ورکوله. دا هم یو طریقه وه چې دوو کسانو به خپلو کې معاهده وکړه، حلف به وکړو، قسمونه به دواړو وخوړلو چې موږ به د یو بل سپورټ کوو، ملګرتیا به کوو، د موږ په یو بل باندې چې مصیبت راشي بل به د هغه ملګرتیا کړي. نو بیا به دې په میراث کې یو بل سره باقاعده شریک وو. نو دې آیت مبارکه کې بیان کی چې د میراث اصول څه دي. د میراث اصول نه قسم دی، نه متبنا دی، او نه دا خبره چې کم سړی دفاع کولی شي او دشمن مقابله کولی شي. د میراث اصول داري چې دا ولادت او قرابت. میراث به هغه چاته ملاویږي چې مړي سره رشته وي، د ولادت رشته وي یا بل قرابت رشته وي او نږدې وي، نو هغه ته به حصه ملاویږي. دا نه چې یو د یو ځای دی بل د بل ځای خپلو کې اړو سره رشته نشته او میراث کې ورته حصه ملاویږي. نو قرآن کریم په دې آیت مبارکه کې صرف دونه بیان کی چې یو سړی مړ شو او د هغه په وارثانو کې که ښځې دي او که سړي دي خو چې نږدې دي ورته، نو دې ته به حصه ملاویږي. بیا به چا ته څومره حصه ملاویږي کم یو وارث ته، نو د هغې بیان وروستو یو دوه آیتونو کې را روان دی. مستقل بیان وشو چې پلار ته به دونه حصه ملاویږي، مور ته به دونه حصه ملاویږي، ښځې ته به دونه حصه ملاویږي، لور ته دومره، او خور او ورور ته او تره ته دومره. آیت مبارکه په دې موقع نازل شو چې کله اوس بن صامت رضی الله تعالی عنہ دی د احد په میدان کې شهید شو. نو د شاته یو بیبي پاتې شوه او دوه لورانې پاتې شوې او یو زوی پاتې شو. او تفسیر قرطبي لیکلي چې نه 3 لورانې پاتې شوې یو ښځه پاتې شوه. نو دې سړي چې کوم هغه ترو 2 ترونه وو، نو هغې په ټول مال باندې قابض شو. او باندې مفسرین وی چې نه تر زامنې وو، هغې راله ټول مال یې واغستو او نه یې پکې ورته ښځې رسې حصه ورکړه او نه یې لورانو له. ولې وجه دا ده چې دا لورانې خو د کار کسب نه دي، دی خو نه توره چلولی شي، نه نیزه او نه په اس باندې سورلي کولی شي، نه د کور بار اوچتولی شي. او بیبي زنانه خو هم دغه کار نشي کولی. او دا چې کوم هلک دی نو دا ماشوم دی، نو دیم دغه کارونه نشي کولی. او مونږ خو ځوانان یو، نو لهذا ټول میراث مستحقین مونږ یو. د اوس بن صامت رضی الله عنه د بیبي نوم ام کوحه دی. کوحه خالص ته وایي. دی بیا هغې ته وایي چې زه ټیک ته مونږ له پکې حصه نه راکوئ نو مه راکوئ، زه ټیک ته، لیکن کمه ته کم زما دا دواړه لورانې بیا په نکاح باندې والی، ځکه دا خو بل څوک په نکاح باندې نه علي چې ما سره مال نشته او میراث نشته، نو څوک به نکاح کې دا علي نه. تاسو کم از کم چې په مال باندې قبضه وکړه دا په نکاح کې والی، هغوی مونږ په نکاح کې هم نالو. نو دا راله نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې زما خاوند خو تا سره د احد په میدان کې شهید شو، په مال باندې خو هغوی دواړو قبضه وکړه، زما لورانې دغه شانتې پاتې شوې. اوس که چې هغې په نکاح کې نالي نو بل څوک به ورسره هم نکاح نه کوي، نو دوی هم دغه شان پاتې شي. نبی علیه السلام دغه 2 کسان راوغوښتو، د یو نوم سویدو او د بل نوم عرفجه و. دې دواړو ته وایي چې لکه تاسو ولې په دې مال باندې قبضه وکړه؟ هغې وایي جی بس موږ د دې مستحق یو، څنګه چې مخکې نه دستور را روان دی. او د دې جنکو حصه پکې ځکه نه کېږي چې دی خو نه د دشمن مقابله کولی شي او نه په اس باندې سورلي کولی شي. نبی علیه السلام خاموش شو او دا یې سوچ وکړو چې الله تعالی به خامخا د دې مسلې حل وباسي. دا خو یو ظالمانه دستور دی، د اس په سورلی باندې سکے او دارنګه دشمن په دفاع باندې سکے. په دغه موقع د لومبني آیت مبارکه نازل شو. آیت کې دا اصول بیان کو چې نارینو ته به حصه ملاویږي، زنانو ته به حصه ملاویږي. د زنانو یې پکې باقاعده مستقل نوم واغستو، که مال لږ دی او که ډېر دی. نبی علیه السلام دې دواړه راوغوښته، ورته یې ووایي د اوس بن صامت په مال کې لا څه تصرف ونه کوي، دا مال به دغه شان پروتي، ځکه الله تعالی یو اجمالي قانون نه لېږو چې د مړي په مال کې د هغه په وارثانو کې چې کوم رشته دار دي
نو هغې ته به حصه میلاوي که نارینه دي او که زنانه دي. اوس نارینو ته به څونه حصه میلاویږي او زنانو ته څونه، دا تفصیل لا قرآن نه دی بیان کړی. نو ممکن ده چې وروستو بیا حکم راشي او ما ته بیا تفصیل وویلی شي. نو فی الحال تاسو مال په خپل ځای باندې کیږئ، لا څه تصرف پکې مه کوئ. چې کله بیا حکم راشي که ستاسو پکې حصه کېږي تاسو ته به حصه میلاو شي، او که نه کېږي نو چې مستحقینو ته خپله حصه میلاو شي. او بیا وروستو دا وروستو آیتونه راوندي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، هغه دوه آیتونه رالو او په دې کې د میراث مکمل اصول بیان شو چې چاته به څومره حصه میلاویږي. د هغې اصولو مطابق نبی علیه السلام بیا دې دواړو ته ووایي چې اتمه حصه به د ښځې وي، د اوس بن صامت د ښځې ته به اتمه حصه میلاو شي، او نیمه حصه به دې زوی ته میلاویږي. او دارنګې باقی مال د دوو لورانو دی، ثلثان دو تهایی ورته وي. نو دې خپلو کې چونکې روایتونه دوه قسمه دي، یو قول دا چې دا درې لورانې وي نو بیا خو دې ته به دو تهایی میلاویږي او اتمه حصه به ښځې ته میلاو شي، او باقی مال به دغه د تره زامنو ته میلاویږي ځکه بیا عصبه دي. او د دویم قول مطابق د دې دوه خویندې او یو زوی و او دارنګې مورو، نو دې مطابق بیا اتمه حصه به مور ته میلاو شي، او باقی بیا د ورور او دواړه خویندې دې به خپلو کې للذکر مثل حظ الانثیین په اصولو مطابق هلک ته به ډبل حصه میلاو شي او جینۍ ته به سنګل میلاو شي. او په دې وخت کې بیا د تره زامنو بیا حصه نه کېږي. نو دا اصول بیا وروستو رالو. فرمایي چې للرجال نصیب، د پاره د نارینو د پاره د سړو نصیب حصه ده، مما ترک الوالدان، د هغه مال نه چې پرېښودي وي الوالدان مور او پلارو. د دې قرآن کریم ناشنا انداز دی. کله کله قرآن کریم یو حکم په یو ټیم باندې نازل کړي، دا حکم دی، او کله کله داسې وکړي چې د خلکو د ذهن د تیارولو دپاره تدریجن احکامات را لیږي. لکه دا شرابو، نو عرب ورسره ډېر زیات بلد شوي عادت شوي وو، نو قرآن کریم په یو ځای باندې شراب حرام نه کړو، منع کېدل به ګران وو. نو قرآن کریم رو 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 آهسته آهسته احکامات را لیږو، پابندۍ لګولې. لومبۍ کې دا ووایي چې دې کې فایدې هم شته خو نقصانات یې ډېر دي. نو سمجدار خلک پوه شو چې د کم سي نقصان ډېر دی او فایدې کمره په دې به څه کوي. بیا وروستو حکم راغی د مانځه په ټایم کې به نس کوي، چې د مونځ ټایم دی د مانځه نه مخکې به شراب نس کوي. نو ګوره 15 وخته خو مونځ دی، گویا کې 15 اوقاتو کې خلک بیا منې کړو. نو ورو ورو بیا من راله. په دې سره هم څه خلک پوه شو چې دا شی به ورو ورو حرامېږي، به پابندۍ لګي. ناهرې کې بیا حکم راغی چې اوس به بالکل نس کوي. چونکې د جاهلیت رسم و میراث کې هغې ښځې له حصه نه ورکول او نه یې جنکو له حصه ورکول او نه یې ماشومانو له. نو قرآن کریم اول دا حکم راولېږو چې د سړي په مال کې به دغه د ښځې میسه یي، د جنکو به میسه یي او د ماشومانو به میسه یي. چې دا حکم لومبې راغی خلک ذهني طور تیار شو. بیا وروستو حکم راغی چې دا ټولو ته به حصه میلاویږي او څومره حصه به میلاویږي، چاته میلاویږي او چاته نه، دا یې تفصیلات یې راولېږلو. للرجال دپاره د سړو نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښودي وي مور او پلارو، والاقربون او رشته دارو. والدان مور او پلار ته وي. والدان هغه چاته وي چې دای منځ کې د ولادت رشته وي، یعنی ماشوم چې د چا نه پیدا شوی دی هغه مور او پلار دي، ایته د ولادت رشته وایي. نو دا اولاد شو، مور او پلارو کې مور مړ شو یا پلار مړ شو، او د هغه نه شاته چې کوم زامن او کوم لورانې پاتې شي، نو که دا ماشومان دي او که لوی دي هغې ته به حصه میلاویږي. نو په والدان کې د اولاد دپاره او یا اولاد کې یو تن مړ شي نو مور او پلار دپاره دې ته به حصه میلاویږي. جاهلیت کې به طریقه دا وه چې اول به د میراث قابض به پلار شو، چې پلار بنو بیا به رور شو، چې رور بنو بیا به تره شو. دا د هغې خپل اصولو. اول پلارو د کور سربره، چې پلار به مالک شي نو زامنو ته به حصه ونه ورکول بیا، او یا چې پلار نو بیا به رور مشر رور به مالک شو، او کنی بیا به تره شو.
د قرآن کریم نه تر ووی نه ارور ووی وی چې را چا منځ کې رشته د ولادت ته دی پلار دی دی مور ده یا دا اولاد دی نارین دی او زنانه دي والاقربون اقربون رشته دارو ته وي چې د دې منځ کې رشته ده د مړي او د وارثانو منځ کې رشته ده خو دا رشته بیا چې نږدې وي هسې خو لرې لرې رشتې بلا شي وي نه چې کومه نږدې رشته وي چې دی د هغه په ذریعې سره متاثره شوی دی د دې وجې نه یو سړی چې مړ شي نو د هغه وارثانو کې بیبي شي د هغه زامن شي او د هغه لورانې او مور او پلارو بس دا د دې وارثان دي چې کله پلار شته او مور شته او بیبي شته او زوی او لور شته دی نو بیا بل چاته حصه نه میلاویږي بیا د میت رور ته یا خور ته یا تره ته یا ماسی ته یا ترور ته بیا حصه نه میلاویږي بس همدا نږدې رشته دار دي چې کله زوی نشته او پلار نشته د مړي پلار هم نشته او زوی هم نشته مخکې مړه دي نو بیا به رور ته او خور ته به حصه میلاویږي چې زوی شته نو بیا د مړي رور او خور ته بیا حصه نه میلاویږي هغه رشته دار دي خو د هغې نه زیات نږدې رشته دار دا زوی دی زوی موجود دی د دې وجې د مړي رور ته او خور ته بیا حصه نه میلاویږي نو رشته عامه نه ده هغه رشته چې مړي ته نږدې وي چې نږدې مضبوط او قوي رشته دار موجود وي نو هغه لرې ته به حصه نه میلاویږي دې دا مسله معلومه شوه چې یو سړی مړ شو او د هغه زوی شته او نوسي هم شته نو چې زوی شته نو نوسو ته به حصه نه میلاویږي حالانکه نوسیم رشته دار دي خو چونکې دغه نوسو نه زیات قوي رشته ده د زوی ده یو مثال دوه درې زامن یو دوه د په زندګۍ کې مړه شوي دي او یو زوی شته دی او دغه زامن هغې هم اولادو اوس چې دی مړ شو یو خوا دا په مال کې یو خوا زوی دی بل خوا نوسي دي نو نوسو ته به حصه نه میلاویږي زموږ د ملک دا یو غټ قانون دی جوړ کړی ځان یې پاس کړی دی وی دا نوسي دا یتیمانان دي او دا ډېر زیات غریبانان دي او دا مستحق دي ته د قرآن او د حدیث نه زیات شفیق او مهربانه یې ولې قرآن او حدیث د دې مسلو پته نشته قرآن او حدیث چې کوم اصول بیان کړو چې زوی شته نو نوسي بیا حصه نشي اخیستی باقي دا نوسي غریب دی یا مستحق دی هر څه چې دي غریبي ټول عمر ني دا خو عارضي یو وخت دپاره وي کیدای شي دغه نوسي سبا دونه مالدار شي دونه چې دا خپل تره به دلو بخي بیا نو د شریعت اصول ابدي وي دا د عارضي حالاتو د وجې نه وي انسان ټول عمر غریب نه او نه ټول عمر مالداري دا مالداري او دا غریبي دا انسان باندې زی راځي المال غاد و راحن مال داسې یو څیز دی که نه دا سار راشي نو ماښام ني او ماښام راشي نو سار ني نو لهذا د شریعت اصول دا دي چې قوي رشته دار موجود دی نو بیا به ضعیف ته حصه نه میلاویږي وللنساء او د پاره د زنانو نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښودي وي مور او پلار والاقربون او رشته دارو چونکې د قرآن زور په دې خبره باندې دی چې زنانو ته به حصه میلاویږي نو ځکه د زنانو ذکر ځان مستقل وکړو قرآن دا ونه وی چې بس مړی د مړي ورثاو ته به حصه میلاویږي د نارینو ذکر ځان لو کو للرجال او د زنانو ذکر ځان لو کو وللنساء ځکه چې هغې زنانو له حصه بلکل نه ورکوله ښځې له او د هغه یتیمانانو ماشومانو جنکو له به حصه او خویندو له به بلکل نه ورکوله او قرآن کریم چونکې هغې له حصه ورکول غواړي ځکه وللنساء مستقلا ځان له ذکر کو مما قل مما د هغه مال نه قل منه چې لږ وي د دینه او کثره یا ډېر وي دا سړی چې مړ شوی یا ښځه وفات شوې ده که ده لږ مال پرېښودی او که ډېر مال یې پرېښودی دا ټول میراث دی دا نه چې کله ډېر نو تقسیمیږي به او کله نو زه خیر دی به چې چا څه واغستو نه که 1 روپۍ پرېښودی او که ډېرې پرېښودی دا ټول باقاعده میراث دی دې ټولو ته به کې باقاعده حصه میلاویږي په دې سره یو بل رسم هم مات شو جاهلیت کې دا یو طریقه وه چې سړی به مړ شو نو د هغه په اسلحې باندې به پلارو یا مشري زوی قبضه وکړه وی اسلحه خو زمونږ کار دی مونږ استعمالولی شو دارنګې د هغه په اس باندې به یې قبضه وکړه نو قرآن وی دا اس دی او که دا اسلحه ده او که دا لږ مال دی او که ډېر مال دی دا ټول میراث دی
او ټول توبه کې باقاعده حصہ ملاویږي. نن سبا هم دا رسم شته دی، سړی مړ شي یا مور وفات شي نو څوک دا ګوتمې زما نشانی د ما سره به یې سرو ګوتمې هغه والي، لور ول دا به ما سره نشانی د خپلې مور، څوک دا پلانکې سیز به د ما سره نشانی وي، دا پلانکې دا ټول جاهلیت دی. انسان چې مړ شو که نه د چې کومې جامې اچولې په کومو جامو کې مړ دا جامې میراث دی، چې کومه ټوپۍ په سر وه او چې کوم پیزار و دا هم د میراث دی. د ده چې څومره خپل څیزونه ذاتي دي چې چا وله ورکړي نه لري، یعنې د سره عارضي نه لري، د ده مالکو هغه ټول میراث دی او دا ټول باقاعده د ورثاو منځ کې تقسیمیږي به. ها که ټول وارثان په دغه موقع باندې موجود دي او ټول بالغ دي، غایب پکې هم نشته، ماشومان پکې هم نشته، او هغې په خوشحالۍ دا ووایي چې زه ټیک ته جامې به خیراتي کو نو خیراتي کولی شي، زه ټیک ته دا پیزار به خیراتي کو نو خیراتي کولی شي، زه ټیک ته دا څادر او ټوپۍ دا به خیراتي کو نو خیراتي کولی شي. لیکن که هغې وي چې نه دا باقاعده قیمت کېږي به، تقسیمیږي به د وارثانو منځ کې. جاهلیت کې هم دا یو طریقه وه، وایي دا سیز د ده شو، دا راغه شو، دا دغه شو. نه دا خو میراث دی، میدان کې کېږئ، حساب یې کوئ چې د کوم وارث په حصه کې ورسېدو، بیا که د چا د خپل مور او پلار نشاني خوښوي نو د هغه نه د په پیسو باندې والي. نو مما قل منه او کثره، د هغه مال نه چې لږ وي او که ډېر وي. دې نه فقهاو یو مسله هم روباسلې ده چې مثال په طور په میراث کې داسې یو څیز پاتې شو که چېرې هغه ته تقسیمې نه هغه خرابېږي. لکه مثال یو مرله کور دی، هغه تر دریو کسانو منځ کې تقسیم کې نو څه به پاتې شي؟ یو مرله چې ته تقسیم کې هغه به دونه وړې وړې کوټنۍ به پاتې شي چې یک خو بیا واشروم هم نه جوړېږي. نو آیا دا به تقسیمو او که نه به تقسیمو؟ نو دا قاضي ابن ابي لیلا رحمت الله علیه وی لوی قاضي او لوی امام دی چې نه دا به نه تقسیمو. هغه څیز به تقسیمې چې په تقسیم سره د هغې فایده ختمیږي نه، چې فایدې برقراري تقسیم یې کا. لکه لوی کور دی، ډېره ځمکه ده، نو تقسیم یې کا. لیکن دونه مختصر ځای دی لکه دکان دی، دکان چې ته په 2 کسانو په 3 کسانو تقسیم کړي باقي او په شاته څه پاتې شي؟ نه وي دا تقسیم به نه کوي. لیکن دا نور امامان وي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک صاحب چې نه تقسیم یې کا. او تقسیم مطلب دا نه دی چې ګنې خامخا په ګز باندې ووخه قیمت یې کټولو چې بیا دومره پیسو دی. مطلب دا دی چې د هر وارث په حصه متعین کا چې د پکې میسه ده، د پکې میسه، د پکې میسه ده، باقي دا قیمت یې که بیا که یو وارث هغه باقي حصې اخیستي شي نو واولي په پیسو باندې، او که څوک اخیستو ته نه تیارو په دریم انسان یې خرڅ کوي بل چا باندې، او پیسې په ټولو منځ کې برابر برابر تقسیم کې. دغه حکم د اصلحیم دی، دغه حکم د سورلیم دی، او دغه حکم د ځمکې او د دکان د هر څه دی چې کم څیز نشي تقسیمېدی یا په تقسیم سره خرابېږي نو هغه بیا قیمت کې، او قیمت بیا په ټولو باندې برابر برابر تقسیم کې. مما قل منه او کثره نصیبا مفروضا، حصه دا مقرر کړی شوی، یعنې دا حصې الله تعالی مقرر کړي. دا سره جرګې خبرې نه دي چې ته د تفریح دا دی هغه تفریضي نه، دا د قرآن اصول دي، دا به کوې. د هر وارث کې خپل خپل حصه ده. یو وارث ته کله خپل حصه میلاو شوه هغه بیا که خپل حصه چاته بخي نو بخلی شي، خو د تقسیم نه مخکې بخل نشته دی. نصیبا مفروضا، حصه ده مقرر کړی شوې د الله له طرف نه. د پاره د سړو حصه ده د هغه مال نه چې پرېښودی مور او پلار او رشته دارو، او د پاره د زنانو حصه ده د هغه مال نه چې پرېښودی مور او پلار او رشته دارو، د هغه مال نه چې لږ وي د دې نه یا ډېر وي، حصه ده مقرر کړی شوی.